دې الفاظ سره یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے د ایمان خاوندانو پتا سو باندې روزه هغه فرض کړی شوی ده روزه هغه څه ته ویل کېږي چې انسان د صبح صادق نه یعنی د سحر د اذان نه د نور پریوتو پورې خپل ځان د خواهشاتو نه بچ کړي او د خوراک او د څښاک نه بچ کړي د په دې وخت کې کارس مختصر وي او کارس طویل او لوی وي خو لیکن شریعت مطهره دا لیمټ مقرر کړی دی چې د صبح صادق نه واخله در نور پریوتو پورې او دې کې هم ډېر لوی حکمتونه دي چې دا وخت ولې مقرر شوی دی بل ټیم هغه ولې نه دی مقرر شوی نو دې کې انسان دا نفس باقاعده خوراک غواړي خواهشات غواړي او الله تبارک وتعالی د دې انسان تربیت کول غواړي دا میاش د الله تعالی د طرف نه د انسان دپاره د یو تربیت میاشت ده الله تبارک وتعالی دا وخت مقرر کړو چې دغه ټیم کې به تاسو خوراک او څښاک او جایز خواهشاتو نه به ځان ساتئ بیا ذهن کې دا پیدا کېده چې یاره دا خو صرف دې امت باندې به لازم وي دې امت باندې به الله تعالی سختی کوي نو الله فرمایي نه کما کتب علی الذین من قبلکم دا ستاسو نه مخکې امتونو باندې هم فرض شوي وه مخکینو امتونو کې هم روجې وي اگر چې د هغې ورځې به کمې او زیاتې وي د چا ورځې ډېرې راغلي د چا لږې راغلي دي په چا باندې 36 روجې راغلي په چا 40 راغلي په چا مسلسل راغلي لیکن روجه به همدغه روجه وه چې 3 څیزونه باندې استعمالوي خوراک څښاک او خواهشات روجه نوم د دې دی چې انسان خوراک او څښاک او خواهشاتو نه ځان وساتي او الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا روجه په تاسو هم فرض ده مخکینو خلکو باندې هم فرض شوي وه د دې نه د الله تعالی مقصد څه شی دی الله تعالی فرمایي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي اصل مقصد د شریعت د ټولو امورو نه او د شریعت د ټولو احکاماتو او عباداتو نه هغه تقوا او پرهیزګاري ده چې انسان کې تقوا او پرهیزګاري راغله نو دا انسان د الله تعالی محبوب باندې جوړ شي او کله چې یو انسان د چا خوښ شي بیا د هغه هره خبره مني نو بیا به الله تعالی د دې انسان هره خبره مني هر خواهش جایز هر تمنا جایزه هغه به الله تعالی د پوره کوي د رمضان نه مقصد هغه دا دی چې لعلکم تتقون تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي په دې خپل بدن باندې انسان د رمضان نه مخکې سوچ وکړي کیونکه رمضان لا شروع نه دی د رمضان د شروع کېدو او په هغې کې دننه بیا کم امور مطلوب دي کم کارونه کول پکار دي او کم پرېښودل پکار دي هغه انشاءالله ورو ذکر کېږي خو لیکن د رمضان نه مخکې مونږ او تاسو باقاعده لږ په دې خپل بدن باندې نظر واچو په دې خپل کور باندې نظر واچو خپل معاملات کاروبار باندې نظر واچو چې زه یو ډېرې بهترینې میاشتې ته ورداخلېدونکی یم قریبه ده چې دا میاشت هغه په ما باندې راشي خو لیکن زه چې دې میاشتې ته ورداخل شم چې په داسې حالت کې زه ورداخل شم چې د دې میاشتې دا روجې په ما باندې اثر وکړي نو په دې کې لومبنۍ دا خبره په ذهن کې انسان راولي چې رمضان المبارک په دې کې به زه د الله تعالی سره داسې جوړه کومه چې په الله تعالی باندې به ځان بخمه ځکه حدیث مبارک کې راغلی دی چې کم کس په رمضان المبارک کې بخنه ونه شوه نو الله دې تباه و برباد
کم کس چې په رمضان المبارک کې دا خیری د اسمان نشوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جبه باندې باقاعده دا راغلي دي نو د دې په هغه قبولیت کې بیخي شک نشته دا به خامخا قبلیږي چې مونږ او تاسو رمضان المبارک کې داخليږو چې مونږ باقاعده دا عهد کو چې په دې رمضان المبارک کې به زه په الله باندې ځان بخم صرف روجي باندې نیسم روجو نیول صرف خوراک او اسکاک باندې کوم خپل به باندې کړی بس دا به زما روجه وي نه دا میاش به مکمل زما د پرهیز او داسې پرهیز باندې وي داسې پرهیز به وي چې دا رمضان به زما د دې ژوند د اصلاح او زما د دې زندګۍ د تربیت باقاعده یو ورکشاپ وي لکه یو انسان هسپتال ته داخل شي څه مرض پکې او هسپتال کې ورته ډاکټران وایي چې ته به اوس دا څیزونه استعمالوې دا به نه استعمالوې دا ټایم به ته وده کېږي دا ټایم به ته ویښې تا ته به ډاکټر راسي دا ټول شرایط او ضوابط او قوانین ورته ذکر کړي او دې په هغه شرایطو باندې عمل کوي نو دې به یو لستره د پس صحتیاب د دې بدن د دې هسپتال نه راوځي او هغه صحتیاب به داسې وي چې هغه بیا اثر کوي بیا بار زندګۍ کې دی چې کوم دی نو ښکلی ژوند تېروي صحتیاب ژوند به تېروي خپل کار به کوي خو که دی په هسپتال کې د ډاکټرانو خبره نه مني دوایانې نه استعمالوي پرهیز نه کوي نو دی ممکنه ده چې په دې هسپتال کې ساول کړي په دې هسپتال کې دی چې کوم دی نو هغه مړ شي نو دغه شانتې مونږ او تاسو اوس یو روحاني هسپتال کې داخلېدونکي یو رمضان المبارک زمونږ او ستاسو دپاره الله تعالی ډېره لویه تحفه راستونې ده دومره عظیمه تحفه ده مجدد الفساني صاحب خپل مکتوباتو کې لیکي چې د رمضان المبارک مثال د سمندر دی او د دې نور ټول کال د برکاتو دا مثال دا د یو ساس کې دی بلکې هغه وایي دا مازیاتو ویلې دا ساس کې هم کم دی ساس کې هم کم برکت دی د کال او د رمضان المبارک برکات انوارات رحمتونه هغه د سمندر برابر دی دا یو لوی سمندر د رحمتونو د برکاتو د خوشحالو د انواراتو یعنی هر وخت د رمضان المبارک هغه انوارات او برکات په رمضان المبارک کې په دې ټوله میاشت کې الله تعالی انسان ته د شلو نه زیاتې داسې موقع ورکوي چې دی وبخي روزانه الله تعالی لس دولس موقع درته ورکوي چې دی الله تبارک وتعالی وایي زه وبخم روزانه د روجماتې په وخت کې په لکونو خلک الله تبارک وتعالی د جهنم نه خلاصي او جنت دی هغه داخلي څومره بانی دي ټول شپه اوازونه کېږي په رمضان المبارک کې د الله د طرف نه چې تاسو بخنه وغواړئ تاسو خپل سوالات وغواړئ خپل حاجتونه وغواړئ یعنی دومره د الله تعالی فضل او کرم چې الله تعالی په خپله باندې هغه د انسان دشمن شیطان هغه بند کړي اتکړی ورته واچوي بیړۍ ورته واچوي او سیټ یې وغورځوي دومره احسان چې ته هر طرف نه محفوظ شوې د ګناه نه بلکل ته محفوظ یې د شیطان نه محفوظ یې نفس مې درته مات کو خوراکونه مه کوه اوس دا نفس تا چې کوم دی نو باقاعده د ړه تابع دی او هر وخت چې کوم دی نو داسې حالت کې چې ما سره مناجاتو کې د شپې ما ته بار بار په سجده باندې پروت یعنی هر کار الله تبارک وتعالی د طرف نه وشي علما لیکي چې د الله تعالی د طرف نه 99% تا ته توجه ده چې بس تا بخیز 1% انسان ته محنت پکار دی 1% د انسان محنت وکړي بس الله تعالی د بیړۍ پار کوي اوس مونږ رمضان المبارک مقصد وپېژنو د رمضان المبارک مقصد څه دی الله قرآن مجید کې خپله ذکر کړی لعلکم تتقون تاسو کې تقوا او پرهیزګاري پیدا شي دا بلب دی که خپله غرض یې ورنکړو خلک به ختم کړي ډېران ته به یې وغورځوي هر څیز چې خپل غرض نه ورکوي بس خلک یې ختموي نو که زمونږ رمضان مونږ ته فایده رانه کوي یعنې زمونږ روژې رمضان خو به فایده ورکوي خو که مونږ داسې روژه ونیوه چې صرف خوله مو بنده ده او نور ګناهونو نه مو ځان ونه ساتلو غیبت نه مو ځان ونه ساتلو بدنظرۍ نه مو ځان ونه ساتلو د الله نافرماني مو پرې نه ښوده په زړه طریقه باندې روانو
او د الله تعالی ځان د الله ته مکمل ځان حواله نه کو نو بیا به زمونږ رمضان اثر دومره وي چې یاره بس خوله مو بنده کړې وه او روژه ماتي کې مو ښه ښه خوراکونه او بس چې کوم دی نو د صحت یو هغه فایده به پرې حاصله شي ځکه ډاکټران وایي چې رمضان کې صحت هم دی نو هغه صحت به پرې میلاو شي خو روحاني صحت به میلاو نه شي چې اوسه ځای نه باقاعده مونږ باقاعده ځان سره عهد وکړو عزم وکړو چې رمضان المبارک کې به ښه ځان ستړی کوو ګوره بعضې کارونه به داسې وي د هر چا په ذهن کې به وي بعضې ګناهونه به داسې وي او د هر چا په ذهن کې به وي چې د هغې نه به راوتل د دپاره انتهایي مشکل انتهایي مشکل شته داسې هر کس کمزوری دی داسې یو ګناه به وي د هر انسان زمام ستام د بلم چې د هغې نه راوتل انسان ته انتهایي مشکل دي سخت دي ګوره دا الله موږ ته داسې یو مقرره کړې ده قسم په خدای که دې رمضان کې موږ صحیح طریقې سره وغوښته او په ژړا سره مو وغوښته او د پېشمني او د روژه ماتي په وخت کې مو وغوښته کومه ګناه داسې ده چې هغې نه به مونږ بچ نشو هرې ګناه نه به الله مو بچ کړي هرې ګناه نه به الله بچ کړي کم سخت نه سخت ګناه دې وي سخت نه سخت داسې یو کار دې وي چې ته یاره دې ګناه نه به زه څنګه وځم دې نافرمانۍ نه به زه څنګه وځم خو غواړه دې رمضان کې دا داسې میاشت ده چې روژه ماتي کې پېشمني کې الله ته وژړل چې یا الله زه ستا بنده یم دا نیکان خلک هم ستا بندګان دي دا پخوا نومونه چې زه اورم چې شیخ جنید بغدادي صاحب پاتې شوی دی او پلانکې صاحب پاتې شوی هم ستا اولیاء او دوستانو یا الله زه هم ستا دوست جوړېدل غواړم څوک داسې دی په دې دنیا کې چې هغه دا نه غواړي چې زه د الله دوست شم هر څوک وایي زه د الله دوست شم هر څوک وایي زه د الله ولی شم د الله دوستانه هر چا ته خوند ورکوي خو څه ګناه مونږ نیولي وو الله مونږ ته دا تربیتګار راواستو دا میاشت مونږ ته دپاره تربیت راواستوله چې تاسو دې میاشت کې د هرې ګناه نه ځان خلاصولی شئ کېږي به د غټو غټو ګناهونو نه خلک الله تعالی د رمضان المبارک د وجې نه هغه خلاص کړي دي او همیشه د خوشحالۍ او د طاعاتو ژوند هغه چې کوم دی نو تېروي بهرحال بهترینه میاشت مونږ او تاسو ته را روانه ده چې مونږ د دې استقبال وکړو د دې په راتګ ډېر خوشحاله شو ډېر خوشحاله مسلمان چې مسلمان وي د رمضان په راتلو باندې به ډېر زیات خوشحالېږي ډېر زیات به خوشحالېږي چې څوک په رمضان خفه کېږي هغه به الله دې راضي شي زموږ نه او په دې خبره د زما نه خفه نه شي خو لیکن څوک چې د رمضان په راتلو باندې خفه کېږي هغه به شیطان انسان ځکه شیطان پې خفه کېږي شیطان تړلی کېږي که نه شیطان تړلی کېږي مسلمان خو کلاو شو مسلمان ته خو روحانیت میلاو شو و به ازادي ورته میلاوېږي الله یې بخي الله تعالی ورته چې کوم دی نو رحمتونه متوجه کوي نو چې څوک خفه کېږي هغه شکل خو د انسان دی خو من الجنة والناس دی هغه چې کوم دی نو شیطان ګرځېدلی دی نو رمضان په راتلو ډېر زیات خوشحاله شو په خپلو موبایلو کې باقاعده شعر کو او بله ورځ یو ملګري ډېر ښکلي انداز سره لیکل کړي مرحبا رمضان چې باقاعده خوشحالۍ سره باقاعده ووایو او داسې ویډیوګانې یا داسې یو خپل یو پوسټ چې هغې سره دا باقاعده مونږ یو میسیج ورکو چې د رمضان په راتګ باندې مونږ ډېر خوشحاله کړو ډېر د زړه نه خوشحاله یو خدای دې بیا بیا په مونږ راوستلی کې حضور به دعا کوله خدایه رمضان ته مو جمع وساته حضور صلی الله علیه وسلم د ژوند سره محبت نه دی کړی خو د رمضان دپاره یې باقاعده د ژوند سره هغه محبت کړی دی نو چې باقاعده مونږ دا ووایو چې یاره رمضان ته یا الله مونږ جمدي وساتې مونږ ژوند او مرګ ستا په لاس کې دی خو دې رمضان دپاره زه ژوند غواړم چې رمضان روژې ونیسم د رمضان طاعت او عبادت وکړم ان شاء الله تعالی مزید تفصیلات په رمضان ذکر کیږي الله دې موږ ته عمل توفیق نصیب